باب ابواب الحرث والمزارعه. حرث فصل طویل کېږي، حرث فصل طویل کېږي او مزارعات کاشتکارۍ طویل کېږي. زرع نه ماخوذ دی او دا معاملاتو نه دی، ځکه امام بخاري رحمت الله علیه دلته ذکر کړ. دغه خو ابواب الحرث دی او بل دی کې کتاب المزارعات دی او بل دی کې کتاب الحرث والمزارعه دی. دا یو عام ابواب ذکر کوي. د مزارعات بابونه پکې وروړي، د فصل د کرلو، فصل کرل څنګه دي، ثواب پکې څومره دي، دا ټول مباحث پکې وروړي. باب وما جاء فيه هغه روایت چې پکې راغلي. مولانا سے پدې لږان پرې چې خبره اسانه شي. مستحرث فصل کرل دا ثابت دي په قرآن باندې هم او په حدیثو کې هم، او هم دا چې سړي فصل وکړي او ځمکې نه فایده واخلي او هغه کې اجور به صرف راشي چې کوم بهایم ته خوراک کوي او کوم حشرات ته خوراک کوي، هغه ټول اجر به تعالی خدای پاک درکړي. دویم لفظ د مزارعت دی، دا جایز دی او جایز نه دی. زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پنځ او د امام مالک پنځ او د امام شافعی پنځ مزارعت جایز نه دی. تو امامان دي مزارعت پیژنې یو فصل کرل دي خو جایز دی، په کلام نشته، خو ترغیبات دي پکې. مزارعت دا مونږ چې نیمکاری وته وایي، بل لازمکه ورکې چې نیم فصل ته کره نیم ستا او نیم زما، یا بل لازمکه ورکې او سلستا دو سلسه زما، هر څنګه چې دې فیصله وکړه، نیم ستا نیم زما، سلستا دو سلسه زما، یو ربع زما درې ربع ستا، چې په هر طریقه فیصله وکړه په شایعه کې. نو پنځ دایمه ثلاثه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی، دریم څوک دی شافعی، دریم څوک دی مالک، جایز نه دی. او زمونږه د صاحبینو او د احمد ابن حنبل پنځ جایز دی. او مع شروطین مزدر پیدا امام صاحب ورته ولې ناجایز وي، ډېر ځان پوهې کړه. یو خو په دې کې احادیث راغلي دي، اوس به راشي لورود الروایت فی منعها راشي. دویم دلیل وی دا بیع د معدوم ده، څه شی غلا ورکړي دی وایي خو لاشته دی نه او معدوم شي څه پته لګي که دا ځمکه آمدن ونه کړي، هغې غریب باندې د یو کال خدمت وکړه آمدن ونه کړي، تش به کور ته ځي. او د ټولو نه غټ دلیل د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه دی، دا اجرت دی په ما خرج من عمله باندې. د مسلې د قفیز الطحان نشو ځان پوهې کړه. د دې قانون دا پخوا به دا جرنده په دې غویانو باندې ګرځوله، اوس هم په بعضې علاقو کې جرنده په غویانو ګرځوي. اوس خو رواج ختم شو، بعضې جرندې د اوبو وي، اوبو سره پل ګرځي، او اوس په بجلی باندې ګرځي، د بجلی والا جرنده. بلکې اوس واجبه شوه، مخکې کې د پېښور په څه ګرځي یو کوڅه کې ټیکټر روان و، یاره کوټې ټیکټر دا پټېنې څه دی، پټېنې ټیکټر دا روان او غالب او سړي اول اله وي جان دراله شابه وي او غنم جوار ته یو څه دا څه شی دی وي، دا خو دا ټیکټر په دې شی تړلی په دلارو په څول ګرځي، څوک د غنم وړي بخور کوي، څوک د جوار. اوس خو شی آسان شو، دې ته خلاصه شوه ګردن نه جاندا بهر کې نو په بجلی ګرځي او مخکې به دا په غویانو باندې ګرځوله. وایي به باقاعده تاوېده لکه څنګه چې په دې ګاڼۍ کې دا غوی تاوي، نه څرنګې به غوی تاوېده او پل به یې ګرځاو پل، او په هغې کې به جوار غنم اچول. هغه هر طریقه چې وه نو چې تا نه به یې اوړه وویستل نو یو قفیز یو خاص مقدار دی، دا به هغه طحان له ورکوو چې کوم جرندې والا دی، طحان اوړو والا. نو نبي علیه السلام د هغې نه منع کړې ده چې اوړه به نه ورکوې منع. ولې؟ ځکه دا اوړه د هغه د عمل نه ووته، دې اوړو کې د هغه عمل له دخل دی، دې کې هغه تا سره په یو جز کې شریک دی، نو د هغې حساب نه ورکوې. ته غنم یو اوړه دی، د اوړه د چا د عمل نه ووتل، ما خرج من عمل الاجیر، د اجیر د عمل نه ووتل، نو چې د هغه د عمل نه ووتل هغه پکې د سره شریک شو د هغه خپل عمل د وجې نه، ذات ستا د رقبه د غنمو او عمل د چا شو د هغه.
نو اورو کې تسین چې شریک د کستا د غنمو پیداوار دي نو دا هغه عمل پیداوار دي په یو جز کې د سره شریک دي هغه خپل شي پوهه کوي اوس مولانا صاحب د دین لوی مسله وته لوی مسله دی لوی چې کم اجرت کما خرج من عمل الاجير نشي ورکاوه نو دې کې ونو تفصیل چک نه لګي تب اوس چې تریشل کې باور کوم تریشل غنم هم دا غد عمل نه وته یا دا غنم وګړې دا هم دا غد عمل نه وته اذا بسطو یا شرشر یو څه تیل ته وباسي بیا هغه تیل در ناخلي دا هم دا غد عمل نه وته یا مالک خودن شو کول مالک بنور کې دا غد عمل نه وته یا اپیم وباسي اپیم بنور کې دا غد عمل نه وته د ټولو کې پیسې ورکې ګران دې ګړي له پیسې به ورکې او چې دا کم لو د لکې پیسې به ورکې او تریشل والا له پیسې به ورکې او خودن بومبا وباسي پیسې به ورکې او تکرنګي مالک په ورکل ایمال صادر جوړا نو چې هغه بس کپڑا جوړ کړه نو یلا کلیمه کپڑا به زمای نیمه بستای ګوره دا کما جوړ کړه کپڑا بنا ورکې پیسې به ورکې تو دوسه دا قرانګي مضارعات ته کې دې مضارع لکه منی آمدن ورکه یا سل سرب ورکه دا عمل د پکې دخل شو کنه شو نو ما خرج من عمله ممنوع نو درې دلیل شو یو دلیل د امام د ائمه ثلاثه ورسره روان دي چې حرمت د مضارعات راځي نو ما ورکه معنا د رسول الله او دې څه شی دی اجرت معذوم دی الله اکبر اجرت سره معذوم شته څه سوال ورکه څه پته لګي باران او غلې یو رسول شي اجرت معذوم یا مساقات په بابونو کې وي دې باغ قسمانه کوو حفاظت کوو ور کوو او چې کله میوه شي دي مستانی ملما یا ربع استو دې ربع زما نو که چېرته هغه غریب باندې هټول کال خدمت کو دې غلې باران دالو میوه رو نشو یا چنجو والا او ټول ټول دې بیا مستقله ورکه یو وجه پیدا چې د منع دلایل روان دي به موجه سره بيع موه د تیر وته اجرت معذور سموي بيع موه څه شي معذور بيع دا یعنی یو جوړه نو سره وکړه په موه خیر دی اجرت څه شي جو معذور پتہ نشته سونه کیږي کنه کیږي اجرت معذور مزدور خبره ده پتہ نه چې کیږي کنه کیږي لکېږي سره کیږي اجرت معذور او درې مې سوې اجرت دا اجیر لري اجرت کما خرج من عمله ورته د قبيله د قفيز الطحان نشو لیکن زمان امام ابو حنیفه احمد بن حنبل او صاحبین وته تعرف توجنا جائز تعرف توجنا سوي جائز بعض وقت یو عمل هغه معدوم وي بالکل معدوم او تعرف توجنا جائز دي او هغه څنګه لکه استثناء کېږي صرفه کوي الکه ها دا سلو په والا او مال سپلای جوړ استثناء نمونه او ته چې دا سپلای پنځیدار وي ته په خواوي او باندې له وته اداره نه جوړ کا دا څه ویل کېږي استثناء دا هم مبيع مجهول ده لیکن خلق عرف توجنه جائز ده مبيع مجهول استثناء طلب د سنای الک جوړی کنه جوړی مال تمره کوزي جوړه کا مال تمره منګي جوړ کا مال خط جوړ کا په باندې کې وباسا مال کوټ جوړ کا مال واسکټ جوړ کا دا ټول استثناء ده مبيع مجهول ده خود عرف توجنه جائز ده نو دقرنګي دلتم اجر مجهول شو خود عرف توجنه او چې کوم روایت د منع دا غي جواب رسول الله په صبر کاوه دا یو خبره پکې رااله چې دا اجرت په ما خرجا ان عمله دي لیکن موږ وایو مولانا ته به بیا او د رسول الله مبارک زمانہ کې دا کار شوی دی نو دا به دا غینه مستثنا کما دا د مضارعات والا مسله بس کما مستثنا اوس راشه صاحبین په یو درې شرط لګي او زه د یو شعر وایم هغه کې به تاسو شي او وی زمین تنها عمل تنها زمین تنها عمل تنها زمین با تخم اے عاقل زمین تنها عمل تنها زمین با تخم اے عاقل ورائی نسی صورت ہمانا جائز و باطل
زمین تنها ځمکه به د یوې باقي هر څه به د ده دي غویان قلبان ګوړ تریشل تخم هر څه به د ده دي دارو درمل زمین تنها زمین د یو بل باقي څه عمل تنها چې هر څه به د مالک یې به صرف عمل کوي بوګرمار ورته وایي زموږ په دې وطن کې هر څه ځمکه په تخم ټیکټر دارو هر څه به د مالک یې ځمکه او صرف اب عمل کی د لاس بو خدمت وکړي اگر به څور کې بوګرمان وته زمین تنها عمل تنها زمین با تخم زمکه او تخم زما باقی صدا څنګه شو زمین تنها عمل تنها زمین با تخم اے عاقل عاقل ذات کا ورائی این سی صورت ورائی این سی صورت ما سوا د دې صورتونو نه ہما ناجائز و باطل ورائے این سی صورت ہما ناجائز و باطل باقی ټول ناجائز و باطل ناغم پکی بولا دری شرطونا کری زمون په وطن کې پکې صدري شرطونه کوم زمون د وطن رواج د توسو زمون په وطن کې که تخم ارزان دی نو دا په زمیندار دی بیا که تخم ارزانی بیا بچا دی په کاشتکار په زمیندار او که تخم ګرانی په شریکۍ تخم ارزان دی نو په هغه دی تخم ګران دی نو په شریکۍ دا قانون شو نمبر 1 دویم خاوره چې اچوي وطن سره دا په دواړو ده سره په دواړو ده دارو چې په کوم نولي هغه په مالک او په زمیندار په دواړو دي ټیکټر او مزدور دا په زمیندار دی زمونږ په وطن لو په دواړو دي پخوا به لو په زمیندار اوس لو په دواړو ځکه چې ګیرې سره ورته ریشل په دواړو دی ځکه هغه سره اجرت اخلي او پخوا غوبل په زمیندار او ریشل په دواړو دی او پخوا به زمیندار کور ته دا سامان راوړو اوس مالک یې په خپله راوړي نو دا ټول د دې شروطو مخالف روان دی ټول د شروطو مخالف او بس لاندې خبره دا ده چې صاحبانو دغه شروط پکې ده ګورې موږ پکې څه وایو زه ورپسې اشاره افرأيتم ما تحرثون مالا خبر را کہ اغسیدنا تحرثون کی تاسو کاشت کوئے انتم تزرعونه دا تاسو ټوکوئے زرعنا مراد کاشت کوئے دی مراد تاسو ټوکول نه تاسو زرغونوئے ام نحن الزارعون دا سرمادی لو نشاء لجعلناه حطاما جو غوانم زرغون بیکم خدل بیریز مریض کمیس بنی بیا لو شوی نو دیکھ اشارت تا داری اذا خدای لوی نعمت تا اشارت تا چی دیکھ کاش که زیدر زرغونم نو دیکھ فضل تی معلوم شو ثواب تی معلوم شو برکت تی معلوم شو شابتے یارسو غرسن یو بوز غلی کری یو بوٹی نالوی او یاد او فرض زرعا فصل توای دا غینا غیر انسان بهیمه خوراکو کې الا کان له به صدقه شابته وقال مسلم حدثنا ابو صالح حدثنا حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما يحذر هغه څه طریق ځان ساتي چې هغه عواقب د اشتغال دی په اړه د زراعي یو ځان په ساته عاقبت یې ټیک نه لري شغل په اړه زراعي کې اعلی زرع اساسبار د اساسطوره دا چاری دا هغه نظام ساته یا جاوز الحد الذي امر به یا تجاوز نګوره یسوي اشتغال د اعلی د زرع عاقبت ذکر کوي نو ما يحذر نو یا خو ځان ساته تجارت کوا تجارت حرام نه دي او تجارت کوا مکه پټي مکه ځمکه مکه ولې ځمکه مکه پټي مکه عاقبت ټیک نه وسته دلته ان شاء الله ولې حدیث معلومیږي او یا څه شی دی یا تجاوز کی چې کوا او اصل مونږ نه پاتې نشي روټي نه پاتې نشي درس او تدریس نه پاتې نشي علم در نه پاتې نشي
د حد د تجاوز مه کوه چې څومره دې پرې ګزاره کېږي بس دومره کوه زه سر پسې ابو امامه ولیده سکتن سسپا پېژنئ دا چې په یوې باندې یوې ورته موږ وایو غویانو ځمکه شلوي نو په دې کې لاندې یو اوسپنه لګېدلي هغه اوسپنې سره ځمکه شلولې کېږي هغې ته سسپا وایي سکه ورته وایي سکه وشيئا من آلة الحرث تذكور الشعري وغيره بالشعر فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نداخل هذا لا شيء بيت يا قومتا إلا أدخله الله الذل دي ويز خلق مشهور ده چې ذلت او مسکنت داخلي بعض علماء داوي نو امانا ټیکتا ذلت او مسکنت څه که په حقیقت کې سړی مالداري خو د شکل نه او د وجود نه ذلت او مسکنت معلوم لاسونه اروخ خاوي جامع خاوي مشقت کوي نو دا شکل بل شانتي وي ټول اوس پیب لخ پی ګرځي په سټو کې ګرځي دا ذلت نشو څه شو ذلیله ګرځي خو زه خپل معنا درته وکړم دا ذل نه اخلم زه ساخلم ذل په زمین د ځان سره ذل مشقت ته وایي چې څوک زمینداره کوي زمینداره سامان ورکوي نو په مشقت کې پراځي مشقت سي دروازې دې ګورونه کوي د شپې دې وبخوارې کوي د شپې وبخوارې کوي فصل ساتي او دروازې ګورونه دې چاغیانې دې او څه کارونه کوي ډېرانو نه وایي نو دا ذل که ذلت اخلي اما هیئت والا او شکل والا ذلت ته واخله او ما ظلمانه او که ظلم څه ته ویل کېږي مشقت نو امام بخاري څه معنا ولا ترجمه الباب شارح وکړو چې ځان ساته مکه ودا کا او په مشقت کې به پروت یا شکل نه بل ذلت معلومیږي نو مخلص څه کېږي نو ځان ساته عاقبت څه نه دي تجارت شروع کا بل سکار کا دا نه چې دا شی حرام دی خدا ساتل ته بهتر دی بل څه دی او یادا چې دینه مراد هغه د ادخله الذل الى حد الذي امرنا تجاوزه الزمره اوکا استاوستا د خلې د بچو ډوډۍ په برابر وي او ترکاری او په تدیر لپاره کې چې مالدار بشه مو پښتون به کارم او مالدار بشه ځان ته ساته تجاوز د حد مشروعا مکوا لو تر پته او د فصل لپاره سپیس ساتل یې تاو کې په درې څه مسپری کنه شابه دې او یې فرحتنا وحده فرحتنا شمال يحيى عليه السلام رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يوم صلى الله عليه وسلم شبه دي جهان ماشي اگرو چلو سره ګرځي ها ابو حازم وی ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم كلب سويد او ماشيه دور پسیشا فصل ولا زرع نه د غلام د څه د ګډو چې لوی حفاظت نه کوي دا به او یو د کارم دي نعم ورب هذا المسجد او زمکه په شلاوا یوه کې وته وي ها محمد بن بشار قال حدثنا وجل قال حدثنا شعبة عن ابراهيم قال سمعت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما النبي ما كان نقوى مقرا والو لم اخلق لهذا خو دې ریم پیدا کړه په ما د پاتې سوال لیکي ولستر الحراسه په ما خو زمکه اسلام قال دغوام لا کمزوري دغوي او د خر او د اخم لا مضبوطي تاغیم لا مضبوطي ورا فاغلب هذا سوال له لپاره د بار نورو لپاره د دې وجنه د ابو رحم په خېټه کې ډېر درد نه دي د خر او اس په اچرو د دې رحمونه په خېټه کې دن نه دي د بچي زیا په نه کېږي په حاملې هم په بار ولشي او د غوا میخي رحم دا ډېر دن نه ني نو که په هغوی د حمل په وخت کې بار راوړي نو حمل به ساقط شي ورپسې شه مولانا نو څه وایي التفا لم مطلق ولست للحراسة دې مناسبت سبب
نظر نبی علیہ السلام بھی آمنت به انا و ابو بکر و عمر خلق تعجب قبل روایت کی راضی دی کہ تعجب نہیں سبل ہے کہ تعجبا ناس چې وہ غوا خبر کوي بقره تتكلم نو رسول الله مبارک کی تعجب خبر نه آمنت به دا خدای قادر دی جبه ولا ور کړی دا انا زم تعجب نکوم په ایمان راوړم تعجب نکوم د خدای پاک ولې جبه ور کړ او ابو بکر او عمر په تعجب نه کیدا غي ایمان وما هما في القاع دینه پته لګی چې ابو بکر او عمر په ایمان څومره د نبی له سلام اعتماد چې تاسو ته دا یو ناشنا ښکاري واقعي ناشنا ده او ناشنا مه ګڼئ ځکه الله په دې قادر کې داسې وکړي دا زمام ایمان د ابو بکر او عمر دی واخذ الذئب شاة تابع شو دی راهي ذئب من لها يوم السبع نن خو بیان اخلاص کې یو مستوي کې ورسکه یو مستوي دا سبو څه ته وي یو زلزلہ براشي خلک بټول منډي کورونو ته او دا ګډ چې له سبا او پاتې شي درندگان به حمله کې یوم لا راعي لها غیر راعینا سرون کتاب سرون کو سر لازم زبو سر لازم تمام قال امنت به خلق تعجبه ذا الذئب يتكلم عليه السلام تعجب مکه خدای په قادر دی او امنت به پتک خبر زما دی ما د ابو بکر څخه تعجب نکوم اغي کنه پر پته شه قال ابو سلمہ ما هم ادوار قدر الله ممکن او کافی چې زمانه د مشقت د نخل یا غیره د نخل او انګور الکه د کجور یا د انګورو د باغ کفایت کاوه د دې خصمانه کاوه د دې ګورچاری کاوه د دې حفاظت کاوه خو دې ته مساخات وي او شریک شما سره پمه وکي او میوه ورته شایع ورکړي سول استاد وسول زما یا رب استاد رب زما یعنی سبستاو نه سبزما معین نگوار شایع اور بسے شایع تاسو من کې د موږ مشقت او شریک په کومتاسو لپاره میوه کې بسمه نه او شریک کې دوه مشقت باندې کې میوه کې شرکت چاوا تاسو څنګه چلے ولا نه او معلومي کې دا چې دا په ګونې پرې کول نه ضرورت او نه پرې کول شي ها او دا کجور بوټي را ګویا راکې على صراط بني لؤي حريقا بالبويرة مستطير شرط النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا النبي او بويرة وتويل كي وكان على صراط بني لؤي حريق بويرة مستطير وقوله خلقنا محمد بن قاسم خلقنا الله خلقنا يقين او بلدان تفق بابتا متعلقاتنا الى مضارعات ذكرون فكيكي شبا سنعرات عن الخليل خلقنا السلالي لكي مضارعات وكنا نقريا مضارعات مراد استراح في بدال بدل شيء لقا کاشکاری میں متولا اس کو وقت دا دلیل د امام صاحب دی د دې ناوی معلومات دی كنا نكرم بفكره فوجئ ورقول المكة في ناحية من هذا المكان مستضمع لسيد الأرض وزي تقول كده على كده المكة ما تعالى دركلا دركرا مزارات كوا الذي ده خوازمكة مدن بزمي إذا أغي أخوازمكة مدن با شركة في الشاعر شركة في الشاعر لا نغي دليلني من مدن زما لا غي نستا يا فدي غاړو چې کم فصل شي په لختو باندې په غاړو اغستا او باقي زما د ګناه ده او صاحبین هم جایز نه وای بالکل ولی ربما اخرج الذه ولم تخرج ذه دې په فصل وي تقریبا نو است هغه په فصل وي دې بونه وست نو یو قص به حاصل ته ورسید بل بونه رسید او چې نیمه وي ربع او ثلث وي نو که یو منوشیم پکې کیږي که یو دلوشیم پکې نسب شتا که یو سیروشیم پکې نسب شتا کشل منوشیم پکې نسب شتا نو هر یو خپل حاصل ته ورسیږي دا ګناه ده یو ناحیه د دې مکه چې مسما و د سید الارض معینه بوا دا ستاسو باقي دا ګناه ده او تر مالک هغه اون کې دا بل وکي مالک دوی دماغ سره خواري نه کوي او کله زمیدار هغه اون کې د مالک دا وکي زمیدار بو چې مال د شاوز مکرا کړي جګړه به جوړه وما فمن ما يصيب الجسام ذلك وتسلم الارض مکه سالمه ومما تصاب الارض اغذتها ايت بالاصابه اشر يعني هلاك بشوا او دا بل وسالمه فنولينا فاما الذهب والورق فلن تكون يومئذ ودغه زمانه کې دا غیر رواج نو اجاره شي وته وي
ځمکه مې درکړه په 10 درجې رب په 10 درجې رب په 10,000 کنه دا په هغه زمانه کې خو جایز دغه کې کلام نشته ها چې دا کوم ځای کې مضارعت ته ممانعت راغلي دي نو صاحبین دقه وایي چې شرکت فی الشایع وایي جایز شو شرکت فی الشایع څه جو او چې شرکت فی الشایع نه معین یو لا نو دا بیا نه جایز دا من او ممکن دا جواب وکما ته جواب وکړه یدي موږ هم جواب عدم جواز قایل او امام صدرینا دا روایت ده باندې دي ها وقال تكتب مسلمين ولي جائز ها انا رجعت لقرنا بمدينه اهل بيت مگر زرع بيقول الرسول فروها لذا صاحب المستدرك وزار علي المصعب العمري وعبد الرسول وعمر النبي والقاسم عروه وعلي ابي بكر وعلي عمر وعلي علي وابن سيرين كل كلام وقال عبد الرحمن بن الاسود زب الشريكي ذم عبد الرحمن بن جديد فقصر مبشرك وزبدار اولا وعمل عمر الناس تقديم معامله ان جاء عمر فبدر عمر ذكر فلو عمر بني مهدي وبدر زبدار ان جاءوا بالبدر او تطهم الزبدار فله القضاء استاذ وبيت وصل سي مثلا رسول سبي وجه يوم مثال ده رسول سبي دريو ريبي وقال حسن لبا اسكي جوړه په خوشاله وي نتري با كان تكون الارض لاحدهما وينقان جميعا دواره تکرار کوي دا گزار زمون باندې ناجایز عمل بصير فاضي ها عمل مالك نستا هذا حسن بصير قولي كما خرجه وبين وراء ذلك ذو جائزا وقال حسن لا باس اتباع اجيبتنا القطن على النسبه في قنبه بني موشوكه لا قنبه شو كمان بوتنا لما ثاني ما زمان امام سيمون دا جائز يوم دي صريح ناس موجود دي رقابه الضحى تنجا قطن خدا هذا عمل نوته وقال ابراهيم والمسلمين وعطاء والحكم والزهري وقتاده لا باس يتصوب بالسلسله صوبه مالک ول کې دې نه صوبه یو غدي مستونی ما زما صوبه خدا هغه عمل نه جوړ شو او دا د دې تابعین او اقوال د منځ په خپل تابعین دي اقوال په حجت نه وقال امام العباس ان تقل ماشيه على السلطه وضرب على المسمى على كايه دا کله چې سره وا درې کاله او نیم بچی ستونی زما نیم ستونی زما دا ګناه ده ناجایز دي دا د دې قول چې دا جایز دي شبه دي دام دلیل شو نبی دا هغه تابعین هغه په امام څخه حجت نه لیکن دا په حجت شو د شتر ما سره یقول امام دې دې جواب کوي امام سے وایي چې دا اصل کې دا په دی باندې یو خراج کې خو څه په خو دې یو خراج په کې خو لکه په هغه موت کې مجزیه ایو جزیه او خراج په کې خو موږ وایو چې نه دا به خیر مکه د مسلمانانو شوي هغه په انکار ورکړي شبه دې من قول صاحبين بالهم او بجانب البيتي سل وسق وقول أطياء وسق تمر أو شل وسق وبشي شبه وقال عمر تقبل زمانك الخيار أن يبدي لهم من الماء والأرض وضوء المقدر ذلك تقبل جالك وجارة والكوي فالنكارة يا وجارة فيه او يبدي لهم وما طريقة الجاري بعد كشكم رسول الله بعد زمانك وقت تاسو بغنم راځي او بشي تمر او بشي راځي فمنهن من اختار الارض ازمکه ورکوي موږ ازمکه د دا کوي په خپل ورکاو خدا ګوري ما تاسو ته وی چې دا خبره بیت المال ده مخکې شوی ومنهن من اختار الوسط وكانت عائشه اختارت الارض ثبتت او کله شرط کې لکه دا مثال په زمیدار درکړه او دورو چې یو کال دوه هغه محمود فصل باندې دا نه زیات فقره ختمي ختم بکی او کنه وی کین وی بکی ها او به خلقتنا مصدق خلقتنا يحيى بن سعيد وعبيد الله قال حدثنا عن جابر رضي الله تعالى عنه قال عمل النبي صلى الله عليه وسلم بما يقول او مودے وترنا ذکر کړه بعد وی خلقتنا يوسف بن خلقتنا بشان كلام كل جواب ذكر المخاطب بين يوم عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه قلت لطاووس لو تركت المخابره كلام مخابره لبري خدن خبر مخابره مزارعه کوي او محاوره او تذکر چې دا اکثر په خیبر کې کېږي انهم يجمعون داخل الزام في القانون لنبتنا قال اي عمر دي وتسوي تواوس اي عمره فاني بوزو سره تدوير اوروبين وعينهم الذي خلق سلامات من غرض مکه د خپل کاري چې په دې چې د مزدورکار غیبانان یو کړی نو د مشخص ورو شی به متمد وشي فان اعلم بلی خلقنا ابن عباس قال خبر راکړي
چې علیه السلام لم ینه عنه منع نه ده کړې ولكن قال دی ویلي دي چې ان يمنح احدكم اخاه چې عطیه ورکړي او ستاسو ورور دا ولا بهتر دي چې ځمکه ولا خیراتي ورکړي دا بهتر دي من دینا ان یاخذ علیه خرجا معلوما چې اجرت پې دی اسې مشوره او استحبابي حکم دی ور ابن عباس دا رایه چې کوم ځای کې ممانعت کړی دی هغې نه ممانعت محرمه نه دی بلکې هغې څه یو مشوره ورکړې ده چې تی نشي کولی او تا نه زیاتي د خیراتي ورکړه یا مطلقا یا اعارتا پیسې پرې مه اخله اجرت پرې مه اخله اجرت په شکل د ثمنو کې او اجرت په شکل د فصل کې شابه دي کافرو سره دا معامله کولی شابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن يكون على أن يعملون وبه قال حدثنا سبب الفرق قال أخبرنا فلأخبرنا لنوعي أن يصيح من لسن على الشيء الذي أكثر ذا حقلا فاستنوا كارلوكي يوقظ ضمن ويكري أرضه ويقول فكره هذه القطعة لي وهذه لك هذا كذا جائز كنا جائز يكاد بشاي كأنا كنا جائز شو فورما أخرجت فصل برو الزه دغز مكي ولم تخرج زه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم المنتقى الموانعات دا دليل وايي او يا قبل د ابن عباس وايي چې محمول دی په استحباب باندې چې خدای د مشورې ورکړي ها بالکل بیره اذن له چامال او کړو راوي په صلاحي دا دلالتن رضا ده شبه لکه مثلا یو سړی دی د وطن قوت لري په مجبورې باندې لا وطن یې په حیثیت یو مګه پاتې شو او یو گاونډي دی او یو غیر د خاص اشاره پر سره دی وکړه به د اجازه نه وکړه او چې وی کړلا نو خپل عمل دې اخلي باقي ولا تقباله پروژه اجر مثل دې اخلي او باقي الذي فعرض دې هغه اخلي باقي تقباله دا مالک کوستو ته خبر شو چې هغه ول ډیر مال ورته دې دلالت پر راځي دې کنه دا جائز دي دا صورت ها فقال كما كنت يقول أنا عملت وأصالح لله صلى الله عليه وسلم ويسجد عنكم فلقد الله إنه كان يوالي الشيطان كبيرا ويسجد عنكم عليهم شفقة عليهم ها جبا ذات يوم ولم أدع حتى يسمع أمسير وجدته ما لا يملي فقد يسمعون فقلت أنه فيما فهو عنه وأخبر أن يسجد ولم أدع حتى يسأل وأسجده يتفاهم عن كتبه حتى فرع فيقي كنت تعلم أني فعلته انتباه ذلك فقدنا حدثنا منها سنة فقد الله سنعلمنا لتظاهر معنا نحور جيدا كانت يريد أن يحفظ ما يجمع من كل رجال النساء فأخذها فقد حتى أتيهم مرمية أتيها في الجنة من ذلك فرأيت حتى لما فرقنا وقام بين يديها التي أعطى تشيل على تفتح من الحكيم وكل شيء وتدعى من معروف اجتماع وجهك فقدنا حدثنا وخرجا وقال ذلك الله من يسأل وأتينا بإحسان خروج من قرر لكم خروجي دريسا ها فأردت عليه فنفعل فنفعل حتى المعلم متفعل ورانا فجاء يفتر فقال شهيدا وقلت عليك ذهب ذلك فاليوم الواقع فقل فقال أجلنا لا تنسى بشيء فقلنا لي لا أنسى بك فقلنا هو زي مناسبته لا غاغا مالي ولا زياد ولا وكرا شبه كنت تعلم أني فعلت ذلك فقط ما تقيم فرج الله على قومنا وقال وقنا لا نستطيع ليس آية الكوشش من ولا فتوك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوقاف أصحابه باید مکه وقف کړی چې وقف کې بلې کری هغه د خپل اجر مثل ورات پوری او باقی دا بیت المال دی یا د مالک په خو خله ها دا وقف یې سالو ارض الخيرات خیرات مکه وی د کافرانو نه نیولې دي او مزارعات د دې معامله د قاسم د عمره تصدق باصله اصل صدقه وقف ذکر وقف مراد دي چې دا به خرڅيږي نه لما وارثان تقسیم بنا نقوى وقف ولكن يرفق ثمره نو به خرڅيږي وتصدق به عمر اعلان وکړ اوس برا شيخه اعلان وکړ تیر شي دي دا څوک کوي ځان له خپل خوراک ولې او
او متمول کېږي به پې نه د مالدارۍ چې څومره ستا ګزاره کېږي هغه روه او صدیق دوستانو له ورکوه ها لولا اخر د مسلمانانو نه وې اخر څو چې وروسته دا غریبانان به راځي مسلمانانېږي به نه به یې ټوله پتا شوي او قریه مګر ما به تقسیم کړی وې دې بین اهلها اهل د قریه کې اهل نه مراد هغه مجاهدین دي کما قسمهم خیبره وی چې په مناسبت سره دا بعضې ځمکې دې لپاره ساتل دا وقفي ځمکې دي د بیت المال د مناسبت لپاره ولې وروسته څوک فقیران راشي او اسلام راوړي نو هغوی له به څه ورکوم چې بیت المال کې مال وي شابه دی مناسبت یې دغه چې دغه ځمکې چې کوم وقف دي هغه بیا خلک کري او مزارعات یې کوي من احیا ارض المواطن بس لږ ما ته متوجه شه ارض مواد پېژنې ارض مواد یو دا شرط دی چې د چا ملکیت به پکې وي یا دویم ارض مواد کې دا شرط دی چې دا به شاړه ځمکې آباده بني دریم ارض مواد کې دا شرط دی چې دا به د کلي سره نږدې نه دا کلي د خلکو په منافعو کې به نه راځي لرې به ما لم تنله اخفاف الابل چې د اوښانو خپې او د اسونو سومان ورته نه رسېدلي څه مطلب د چا ملکیت وي هغه ارض مواد نه دی خو د هغه مالک دی او که چېرته آباده ځمکه وه نو بادشاه به چاله نه ورکوي خو د بیت المال آباده ځمکه د بیت المال چې نفقه راځي او که کلي ته نږدې وه آباده ته د دوی په کار راتله یا درمن له یا مقبرې له یا چراګاه لپاره یا د ماشومانو د لوبو لپاره هغه هم بادشاه چاله نه ورکوي نو کومه به ورکوي چې مملوک د چا ني شابسې او شاړه چې پرته نو بادشاه دې چاله ورکړي خیراتي چې هغه عباده کړي نو فایده حاصله شو کړه فایده دا ده چې ملک مالدار شو هغه ته فایده ورسېده د شاړه نه څه فایده او دریم د دې خلکو د آبادۍ نه لرې وي چې دوی ته تکلیف او ضرر ونه رسېږي دې ته ارض مواد وایي اوس مولانا صاحب دا مواد چې یو سړی جمع کوي نو اذن د امام ته شرط دی که نه نو پنیر د ائمو صلاتو اذن د امام پکې ضروري نه دی چې چاپ جمع کړه هغه شوه او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پنیر اذن د امام ضروري دی بادشاه نه بغیر خدا به یو د یو نه نیسي بل به د بل نه نیسي نو بادشاه به اذن کوي ورآذان قالین په ارض خراب بالکل خراب پکې نه کنه شاله کې بکې وقال عمر من احيا ارضا ميتة ولا شعر وهي له ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غير حق مسلم يسوي في غير حق مسلم هغه يسوي هغه بیان خپل کوي وليس لعرق ظالم فيه حق لازمکه جمع او بل پکې اونه کوي داونه سره پاره کوي سبب په قبضه واجب دي داونه خو زما ده لازمکه ما جمع کړی دا ونی تری په دې کې د شجري ظالم سړی ظالم دي دا نسبت مجازي دي ښه حق پکې نشته ويروى في عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم أغدق في غير حق مسلمين حق د مسلمان چې یو سړی راځي او بیا هغه قبضه کوي یا بوټي پکې کوي یا پکې کویو باسي نو هغه پکې حق نشته دی شابه او في غير وقال كده مين عمرو بن عوف دي قال عمر في غير حق مسلم اذا بل چا مملوک نه یو مسلمان مملوک وا هغه به ارض مواد کې بادشاہ چاله نه ورکوي ها من اعمر ارضا ليس لاحد ور اعمرنا معلومیږي دا چې دا شاړه ده او مې مخکې میتتن نم تیر شو کنه چې شاړه ده یاد دي ارضا او بل ليست لاحد لره معلومه شو یا چې مملوک مني فهو احق قال عمر قضى به عمر في خلافته غیبی بس من اعمر مستقبل عمل کوي او موږ وایو چې من اعمره کې بادشاہ دا اعلان وکړ نو بادشاہ دا اعلان نه کوي چې ګور اګه بادشاہ یو کس دوه قسم یو چاله ورکړي پلان کې زموږه ستاسو او یو بادشاہ اعلان وکړي چې روح شاله زموږه چا مباله کړه ورپسې شاه خدا درې شرطونه دي یو میتتن اعمرنا معلومیږي دویم له سلی احد او یو غیر حق مسلمن اذا مسلمان حق پکې نه حق دا دی چې دا هغه په جوار کې نه په غور کې نه او د عمرین عبادت مکه نه لري ها امام بخاری دین غلا مثلا معلومه دا ارض مواد ته چې مملوک نه دي نو دې کې کڅو ستاروي تړي او دې کې څوک شپه تیري د شپې پکې خوب کوي او دمه پکې کوي ټول شي پکې
دا همړه ارض مملوک کې خلق کوي ورپسې عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خوب کې وته خو د دې په معرض کې ليله التعريف اخر شپه کې چې خوب په ځون حالت کې ها دا وته چې په فتحه مبارکه کې ها عبد الله چې کوم دی وسم نو هغه وقت په معرض سره نبی السلام دا اسفل من المسجد اللي ببطن الوادي بينه وبين طريق وقت من ذلك درمیانها جمعات او لار په میانس کې دا درمیانه د خپل میانس کې دی نور تفصیل کتاب المساجد کې تیر شوی دی او ومن خلق الشيطان من غير ما قال كنا تعرف من حكم عن يبدأ على الدنيا وعلى الله تعالى محمد النبي صلى الله عليه وسلم او الليله اتاني الليله في مقدم للظرف عن صليت هذه الوادي المبارك وكلام هذا ذو الحليفه وادي عقيق یو جانب د ماده تمخ کې ویلو په دې نه معلومیږي چې د نبی عليه السلام سلام صحابه ملاسته ورته ورپسې شام چې په دې ذکر نه کی او مالک په تویرو چې زما سونه پولیس واقعي هغه پوره کرا او چې کله جو بات بیا راځي نو په نیمه کې به ور بیا نو باسي اکل به وباسي شابه چې فصل پوښي ها ولم يكن أننا ونقوم على تركهما وبه قد حدثنا عن عبد المثال قال حدثنا مغير بن سليمان قال حدثنا موسى قال سمعنا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعنا ابن جرير قال حدثني موسى بن عمر عن ابن عمر انه تقول رضي الله تعالى عنه وقد اجل اليهود والنصارى من اول الحجاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل إخراج اليهود منها وكان من أول الله العظيم لله ورسوله ولمسلمين تعالى بقدر اليهود منها فذلك اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم بها اليهوديان مثلي يقرهم بها على أن بتاصل عمل بل فمن بعمل بتاصل بها بل بتاصل بها أو لما بيوزدوا شيء مزمن وقال رسول نقركم بها على ذلك مع الشيء على من أثرت البعض فقروا بها حتى أجاهم عمر إلى سيما وريحا بأن عمر فلا زمانه دا قسطیما او ریحا دا وسنه علاقه دا خرج وستی دي یعنی کده نه وستی دا په خیبر کې پراتو دي خبيثان بوس مدینه درنني وړي چې بیت المقدس یې ونی ونه مدینه نشو نیونه الله په حکمت وهم النبي صلى الله عليه وسلم ورسلی یوم السلام مکه دا زمیدار دا مشوره ده ګوره استحبابي صورت یوم السلام خیراتو کې مکه زیاتی او کمالدار ضرورت وتنی بل ورکا اذا ځان له وکړه ثواب پدې کې ذاتي بسوکو کې ثواب پدې کې په زمانه کې څه به ده او کله دې ورکړه بیا څه ول کتبي ولسي بیا نه مونږ دې سي او پاتې زمانه دي بنا كمل على الإنسان يؤمن من غير فعل قلت ما قال رسول الله هو حق قال فعله وقال إني على حق قال دعاني ثم قال ما تصنعون بمحاقكم حق البصر ترى ولكن ذلك فتح المحا المقصد قلت نواجرها على الربيع في جنة فالاختي إذا هذا الاختي ذا فصل ساك باقي زمان هذا كذا جائز كنا جائز شركات في الشعير أنا ذكر وعلى الأوسق من التمر والشعير لسمنا بناكي باقيستا لأننا جائز ولكن لسمنا يكون مقامية والمباقية تفادش قال لا تفعلوا ولا غير منك ازرعوها فاقبلوا عليه يا أزرعوها بل خيراتي وكي أو أمسكوها يا بس بيساتي لا بتالي موافدة زجر قال لا تقول بسمعنا طاعة رسول الله مبارك مانا كده دغنا كشركه في شاهين وبه قال حدثنا عبيد الله بن مسعود قال حدثنا زهير عن قال ما كان الله تعالى عنه قال كانوا يدعون بالجن والغيب شعبتي او جائزه فقال سمكوان كان الارض فليزرعها يعني يزنعها لم يفعل فليصبح فقط استاذ فقد نور استاذ تفكير كده نو رسول الله مبارك مشوره ورکړی دا حرمت یې نه وقال ربيع بن مسعود وقال ربيع بن وتحدثنا عن علي عن ابي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يوم الخير عنه ويمنع عن اخره فان لا او کیسا خپل ذکر ثابت دی خو کې حرمت لري یو مشوره ده باید یو بل سره موافقت کی هم کورګي چې وته وي ولكن قال يوم مشوره ورکړي د ثواب
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ابي بن عمرو ان ابن عمر قال يقول يا موسى يا محمد النبي صلى الله عليه وسلم او يقول دولي فپیسو ورکول دي په فقر اما کله فقط تون زما وصدر من اماره معاويه ثم حدث عن رافع الدين النبي عليه السلام نهى كراء المزارع ولال ابن عمر رافع وذهب ثم سلام وسأله رافع زميدار وذكر عمر تفوسته وابن عمر تفوسته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم كراء المزارع فقال ابن عمر قد علمت تفتر إن نكري مزارعنا على عهد رسول الله بما على الأربعان وشيء من التبن يلخطوها بسطية بس بسطية بسط بزمن تينه منا كده ولي مطلق خبره كده ويجي فخبره ديك شركت في الشاي نرازي او بوس خو غزياتي شهره بوس غلا ورکه کدا بوس یو کړ غنمه او نکړ بیا بس بعد وخت بوس ډیر او یا بوس یو نکړ غنمه او کړ بیا بس دي امانه دینه د مطلق خبره ما ابن عمر ورته لا ها وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا لا ولا ابن عمر مداروا بس بیا وی اصلا کله سلیم خبر نبی علیہ السلام د مطلقات معنات بیا د قصراوات نه خراب شي ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنت اعلم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفقه في زمان السلام کې ان الارض الكبرى شايع بعدها معين لك ولي رافع بس ثم هو يريد عبد الله يسنن من قد حدث بذلك شيئا وما يدرك بني فترك القراءه على ذكر خوضا لو رافع تنسيته هو يريد سياسه واقعي انا بحكم من كل الاثنين خبرها جاهز لبديك كلام نظام او ذاك ازمه فصل ديني कर दे हां وبه قال حدثنا مرتقى قال حدثنا ابن ابي عبد الله يوم الرحمن عن حسن بن سجنا عن ابن سجنا قال حدثني عمر انه كان يقول اذان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او يا بشيء يستثنيه صاحب الارض وذلك لازم انا برا زماي راقب دي مو وكذا لازم انا يقول بحثونه كذلك دامن نو دي فانا النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل يا ابي بكر سيد الجنه والجنه فقال اكل الجنه والجنه والجنه وكان الدنيا لا يكمل او چې کوم نه معنا کړی دا نظر پکې دا ول فهم په حلال او حرام کې ته اجازه دی ورته کی که مخاطره تردد څه پته لګي غلطو ولو کې باقیونه کی یا دا باقیو کې هغه کې او ورسیږي بلنا یا غشي معیره چې مخصوص کا اقمرو کې نه په مالک کې نبیار غریب ضروري شرکت په شایع کې بیان نشته کلام کوي کې په خبره لو سر پسې شابه دا رست بیا راوي قول نه وبه قال حدثنا محمد بن سعد قال حدثنا فريق قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو علي قال حدثنا حب الزرع بعض قوم دي كده من زميدارة وخير عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم يحدث عن رجل من اهل ذلك ان رجلا من اهل ذلك سال قوم كتاب فقال لا هذا في من قال يا رسول الله ولكن ما شاء الله جواب هذا سترګې درف نه بار سجات واخلا بن ادم اس کې نه مړ یا خونه جنت کې زمیداری غواړي ها آیا بیا دا څه وایي والله یا رسول الله تجلا کړي ونه من مگر یا قریشی یا انصاری ځکه دا اصحاب زرع دي او چې مونږ یو انصار اصل کې زرع ولو قریش خو چې مدینه تراله زرع شو مکه تاجران او چې مونږ باندې سیان یو بلې تابع اصحاب زرع په ځای کې موږ غلام یې ګړو کې روپې او پسې شه او بوټي کارل شابه دې وكنا نتفق بجماعة من الجزائر وما يعتبر شديدهم ولا يمكن إلى بعض الجماعة وبه قال حدثنا مصطفى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الشافعي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال يقول لي إن رحمة الله حتى ظالم ويقول الله زاد وعزيز النبي صاحب وده في الزام لكو چې انتظار جوړ جوړه وده د کما دا حاجی دې دي ها اما دا باندې د مناسبت سبب غرسونه چې بوټي کړی دا کجورو ته مناسبت شو وكنت مؤمن كنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مقالة هذه الأمية ويعطي في إنسان مقالة شيئا
یو برک صادر مې بل څه شي نو یره وی بیا وی کدا آیتونه د کتمان د وحید د علم نه وی کنه وحید د کتمان د علم بیا هم یو حدیث نو وی او مې الزام نه کوي هغه ته ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى إلى الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ما بيناه للناس ولا يلعنهم الله من عنهم الجاهلون إلا الذين تابوا واتقوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. او خبرات اختتام د حافظ ابن حجر په مقدمه د فتح المدین کې یکتمون لیکل دي یکتمون کتمان کله چې کله مړ شي نو مکتوم شي کله پټ شي په خاوره حافظ د قتل لیکل بس په کومه نه بل کتاب دی وای